بما محترم مسلمانان ورونو وقت مختصر ده مولانا کفایت الله صاحب ان شاء الله تاسو په تفصیل پوه کې موږ خو د علاقې خلک سره پېژو زه خالی یو خبره درته کوم دا بندگان نن سبا ټول پریشان دي امیان رغیږي ملایان رغیږي حجیان رغیږي هوښیار رغیږي کمکل رغیږي سوای په دې قیامت علامې دي کعبه را باندې بند کړه د قیامت علامې دي مدینه را باندې بند کړه د قیامت علامې دي مسجدونه را باندې بند کړو مدرسې را باندې بند کړي دا بندگان سي رغيږي دا بندگان په د خپلو الفاظو کې مجرمان دي دروازغن دي د خدای ناشکر گزار او د خپلو اعمالو د خپلو کرتوتو سزا الله دې ته وښکار کړه وای کعبه می بند کړه حج پتا فرض و تن راتلی مدینه می بند کړه د عمرې طاقت لارو ته نه راتلی مسجد تالی ولګې دی اذان کې دو تا تاشونه کول تا غیبتونه کول تا چغلی کولې دا مسجد ولی بند مدینه ولی بند کعبه ولی بند تلاوت کې دی اثر د اذان کې دی رولس و په مسجد کې دی رولس و په جمع کې رولت ده په دریدا کې دی رولت ده کډیر چینېږي دا رولت ده دا وجه څه ده کم قوم چې دی الله له کتاب مخ واړی الله مځکه پې تنګه کې چې ته به زاړې خو زړه به دې زه اروم نه تب فریاد کی خزب دی فریاد منم نا ولی پاک امزکه دی پلی تکڑا پاک ازانو بے حرمتی دی کڑی ہوا پاک کو مسجد و توہین دی کڑایو دی شیکا بی توہین دی کڑایو دی مدینی توہین دی کڑایو دا ټول د خپلو اعمالو سزا الله دشکاره کړه چې بنده سجدی بکی زدی نه کوم کعبه ته بزی زدی نه کوم مدینه ته بزی زدی نه کوم تا په مسجد ملنډي والی وي دا مسجد د کعبه جزء یو حصہ یو تا دی اذان به حرمتي کړي بهر حال دا بل باست مرشد په کم شکل باندې ناس یو دی مولانا ساورور وفات سوی دا دا مرګ بر حق دا که په سمندر کې دا که په اور کې دا که په هندوستان کې دا که په افغانستان کې دا که په پاکستان کې دا یو مرګي حق و آراغ ہے کفن یستا خیرات یستا دعا یستا قبر یې معلوم سو د خدای نظام دغه ده هر سړی کفن غواړي قبر غواړي دعا غواړي هر سړی ته میلاو شو لیکن دا یو خبره کوم دا په ذهن کې ونیسئ هدایت دا په تقریرو کې نه ده هدایت دا په تقدیرو کې ده د چا مقدر سے شسو د اذان په قدر پوسو چې د چا مقدر شسو د سجدی په خوندې پوسو چې د چا مقدر شسو د مسجد په قدر پوسو چې د چا مقدر شو د مدینه په شوق باندې پوسو چې د چا مقدر شسو آدی کعبه په قدر پوسو لیکن داز دکی چې ټولې دروازې تا اقرار وکړو مکه بند مدینه بند مسجدونه بند دا بس مختصر خبره زکم دا ټولې دروازې در باندې بند دي پریشان یې بالکل دا بنده پریشان ده الله وای دی توبې دروازه می نه ده بنده کړي توبه تایب سا مسجد و پیژنې مدینه و پیژنې کعبه و پیژنې قرآن و پیژنې
د الله احکام وپېژنې، د نبي طریقه وپېژنې، ټولې دروازې در باندې بندې دي. الله د توبې دروازه نه ده بنده کړې. هر سړی توبه وکاږي، الله لمر د پوجای راخیږي، پوجای لویږي. دا زه پریشان په کومه خبر یم؟ دا خو د موږ بل کرتوت دی. ګورئ چې الله چاته هدایت کوي. یو سړی روانو په غلطه اراده روانو، د ګناه په طرف روانو، مسلمان زورول په طرف روانو. چیرته روان ده؟ وای په دې لار کې به درېږم، سړی به را روان یې، جیب بیش کوم، دی به مړ کوم، بې عزتي به ور رسوم. دا سړی په دې ارادې روان ده. اوس به غلا کوي روان ده. اچانک یې نظر په یو د کجوري ونه ده، هلته یو مرغه د راځي کوثر وشوروي، یو دانه کوزه غورځاره کې بیا ولاړ سي. دی غله اراده کمه وه، غلا به یې کوله، قتل به یې کوه، بې عزتي به یې اراده په دغه اراده روان. چې دور یې وکتل، سوچ خدای پاک دته یو عقل کې یو خبره ور واچوله. په حقیقت کې د ده په مقدر کې د هدایت فیصله سوې وه. کنې روان چیرې ده؟ په غلطه اراده روان ده. په مقدر کې د هدایت فیصله سوې وه. وایي دا کجوري ته زه ورخیزم، یو مرغه راځي دلته سا اشاره وکړي، دا ده چې شی چې ویې کتل د کجوري په سر کې ړوند مار پروت ده، یو مرغه پې مسلط ده، خپله دانه راټولوي، د مړه مار په خوله کې چنجي ور اچوي. دی وویل وایي یا الله زه د بنده یم، د نبي امتي یم، د کتاب قائل یم، د سجدې عادي یم، د مدینې شوقین یم، د کعبې ذائق یم. زه د په غلا پسې ری کړی یم، او مړ مار د انسان دشمن ده، په سترګو ړوند ده، د کجوري په سر کې پروت ده، چنجي مرغه ورته راوړي، روزي کور ته ور رسوي. الله زه خو بنده یم، سجدې کوم، تلاوت کوم، خو ما ته الله له روزي راکه، په کور کې راکه، په سکون کې راکه. ولې مستري یې؟ دیخ ته خدای د توبې توفیق ورکو. بیا دا ولی جن جوړ سو، د دې ولی اولاد پیدا سو، دا خاندان ټول خیرخوا جوړ سو. نو هدایت یې په مقدر کې وو. الله د مار له طرفه هدایت ور داړانده مار ته مې روزي پاس ورکړه. ته ولې جیبونه وایې؟ ته ولې خلک مړه کوې؟ ته ولې جیل لارې وایې؟ ته راسه په سجده باندې ما ته په رښتیا راسه، ټول نظام دې برابر سي. بهرحال د توبې دروازه بنده نه ده. دا خبره زه بار بار کوم. پښتنو ماحولم خراب سو، قسم بالله خراب سو. موږ ته اندازې لګېږي. حلالم په حرام بدل سو، شفقتم په ظلم بدل سو، عزتم په بې عزتۍ بدل سو. دا ولې څه پیښه ده؟ توبې ته سئ، په خپل خاندان کې طالب پیدا کا، په خپل خاندان کې کاری پیدا کا. تر هغه دی ولې جای ته نه رسیږي چې په خاندان کې د عالم نه کو پیدا، او په خاندان کې د په عالم سي نه ولاړي. بیا به بوینې اروي، ظلمونه به وینې، قتل و غارت به اروي. دا به ټول باندې الله دې ټولو ته د هدایت فیصله وکړي. الله دې صدوز وبخشي. الله دې ورونو ته اجر ورکړي. موږ وخت نه اخلو، مقامي خلک یو. د موږ ډېر ګران میلمه راغلی ده، عمران خروټی د ټوبې راغلی ده. انشاءالله 15 منټه باقي بیا د قاري صاحب مفصل بیان ده. صدق الله العظیم. زه اوس بلنه ورکوم له ډېر لرې ځای راغلی د مګران میلمه حاجي بران چې دی به د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. انشاءالله ډېرې خوږې خبرې به وکړي او ډېرې قیمتي خبرې. سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال تبارکت فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة
صدق الله مولانا العظيم صدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. ګرانو محترم ورونو، د الله پاک په موږ او تاسو باندې ډېر غټ احسان ده، بلکې احسان عظیم ده. هغه احسان ده کماو ته الله تعالی ته ټول عمر په سجده باندې پریوزو او د دې احسان شکریه ادا کول وغواړو، بیا موږ د دې احسان شکریه نسو ادا کولای. هغه کوم احسان ده؟ هغه دا احسان ده سکل د الله پاک خوږ پیغمبر موجود او د چا په ازل کې الله پاک کلمه یا اسلام نو لیکلی، په دب سے جمعم کولې د دو په صحبت کې موجودو، خو بیا هم خدای پاک خلک منافق له دنیا تیر کړو او هغه به د جهنم په اعلان د اعلان د طبقه کې به هغه منافقین موجود دي. د مبارک په خپل ملید د مبارک معجزې مل دي، د مبارک سیرت او صورت هر څه په د خپل سترګو لیدل، خو بیا هم د هغو په مقدر کې اسلام نو، منافق له دې دنیا خلک ولاړو. 1441 کاله بعد په دغه نن دور کې هم ما او تا ته الله پاک دغه عظیمه کلمه را په نصیب کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او د دې کلمه په وجه باندې نن ما او تا دلته ناست یو، د یو مړه په تعزیت کې راغلي. د ما او تا داسې مقدر د 1441 کاله بعد هم خدای پاک ما او تا په اسلام مشرف کړي یو چې د چا په مقدر کې اسلام نه و، د پیغمبر موجوده و، په دب سے په اول سب کې جمم کوله، د دو مبارک ټولې معجزې په دې خپلو سترګو لیدې، خو لیکن هغه خلک ازلي بدبخته وو، بې ایمانه له دې دنیا ولاړو. نو ځکه که ما او تا د دې نعمت شکریه ادا کول وغواړو او ټول عمر الله ته په سجده پریوزو، خو د دې نعمت شکریه بیا هم نه ادا کیږي. بل چې څومره غټ نعمت دي، د هغو نعمت بیا تقاضا وي. داسې نه د اسلام څه خبرې منم څه نه منم، لمونځ یې منم روزه یې نه منم، روزه یې منم زکات یې نه منم، زکات یې منم حج یې نه منم، دا نه. آمنو ادخلوا فی السلم کافه، دا مطلب چې ته په اسلام کې مکمل داخل کېږې، د اسلام ټولې خبرې به منې، 5 بنا به 5 واړه منې، 3 په غریبان، 3 په هر چا دی، کدی غریبی کا او بادی، کدی ناجوړی، کدی صحتمنی، کدی باچایی، کدی گدای، دا په هر چا دی. لیکن 2 بنا هغه صاحب حیثیت دی. نن ما تا زکات هم چل جوړو، حج تم چل جوړو، یو حرام کار چې کوو هغه له هغه ملا پوښتنه کوو چې هغه ملا ته د مسایلو پته نه او ما ته د خالي ولا را جوړه کی، که ما ته چیرې د بټۍ یا د دکان یو بل مشره کوو، بیا ما ته ګرځو. هغه ماهر انسان غواړو چې په هغه کار کې د کم سے کم 20 کاله تجربه وي، بیا ما ته د هغه لاغجي خبره کوو، بیا ما ته عمل نه پې کوو. یو بل کس چې غواړو چې تر څو پورې د ما ته ذهن مطمئن سوی نه وي، له هغه پورې ما ته په هغه مشوره عمل نه کوو. واحد یو دین ده چې کله ما ته آرام او لار جوړو، خالی او ملاګای پیدا کو چې اسې معمولی اجازه راکړي، بیا ما ته لږ برګو پښو باندې کې خیزو. وروره خبره دا کوم، هر ورځ ما ته په یو جنازه موجوده یو، دا جنازې دا مرګونه ما او تا ته یو پیغام راکړی، دی خو ولاړو بختورو، دومره دوا یې پیدا کړه، جنازه یې پیدا کړه، خیرات یې پیدا کو. ما او تا ته یو پیغام راکړی، هر جنازه چې دا مه یې زه به د مرګ په بستر باندې پرېوځم، بیا به ناجوړه کېږم، بیا به زه توبه کاږم، بیا به مرمه، نه داسې اټیک مرزم سترک روغ بیل دنیا به ولاړ شي. دا مه یې د ما به سپینه ګیره شي، زه به بلکل سپین ګیری شمه، حج به وکم، عمره به وکم، توبه به وکاږم، بیا به الله ته روان یم. نه، د 12 کلو زنکۍ مړ سوی تا په دې خپلو غوږو وړی ده، د 1 کال زنکۍ هم تا په دې خپلو غوږو وړی ده، د 20 کلو ځوان هم تا په دې غوږو وړی ده. داسې اموات راغلي روان یو چیرته یي، ګنټه بعد یې بېرته کور ته جنازه راسي. اراده یې په کومو خوا یي؟ انسان ته ګیز راجګ سي،
د تا کومه اراده یې زه به دا کارونه کومه، لیکن ګنټه بعد د تا رخ په کومه خوا باندې ولاړ سي. الله پاک انسانه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تل ما چې کوم شي غافله کړی یې لما مهربانه ذات تا ته بل څوک کاریږي. دا اویا وری له پلار او مور مهربانه خدا خو موږ تاسو ته یو مثال درکو د الله د مهرباني هیڅ حد نستا. ولی مور ته خالی وکړه خبر وکا بیا چې خپل مور په خلاکای بیا خپل پای وګوره. لیکن الله هغه ذات حضرت موسی علیہ السلام یا اے پروردگارا دما په دا ټول امت کې سي تا تر پام بد هغه تا کوم کستا دما په امت کې په دا ټول امت کې اے الله سي تا تر پام بد هغه کوم کستا. الله پاکه اے موسی د سار د خپل ورو پوره کې ودرېزا یو کس بر رواني یو ورکای زنکای بور سرای د ځنګل په خوا رواني د تا په ټول امت کې ما دغه ډیر تر پام بد ده. د الله پاک پیغمبر ولار ده سیدا به کوم بدبخت انسان ولاري سیدای په ټول امت کې دای تر پام بد ده. ګوري یو کس را روان ده د ځنګل په خوا روان ده زنکای تر لاس نیولای ده سکله ولید ورته ویل استغفر الله دا څومره بدبخت انسان ده. الله پاک ته دوباره سوال کوي یا الله سیتا تر پام بدو هغه کس خود راولید او سیتا د ما په ټول امت کې خې سي هغه کس راوخیا. وای بیا په د خپل جو درېزا مخام به یو کس له ځنګل را رواني زنکای به لاس کې دا د تا په امت کې ما تر ټولو تر پام خدا. الله پاک پیغمبر بیا یې دا به کوم خوشبخت انساني چې په الله پاک باندې دومره ګران ده چې څه ګوري بیرته چې اګیس تیر سو یو هغه کس بیرته راغوي. چې الله پیغمبر سوال کوي یا الله دا خو هغه کسو چې د تا د ما په امت کې په ټول امت کې تر پام بدو په دا دومره ځنډ کې د تا تر پام ولې دومره ښه راغوي چې دی د تر ټولو اوچت کو. د الله ورته وایي اے موسی دا سړی چې کله ځنګل ته ورسېدو ځنګل ډېر لوی ځنګل و دا خپل بچی سوال پې کوي چې اے ابا دا ځنګل خو ډېر لوی ده آیا تر دې ځنګل غټ شی بل سته؟ وای بچی ولې نسته تر دې ځنګل خو غټ غرونه دي. وای تر غرو هم غټ شی سته؟ وای ولې نسته تر غرو غټ دریابونه دي. وای تر دریابو هم غټ سته؟ وای ولې نسته اسمانونه دي. خدای کول آخر سے هر شی ور ختم سو. بچی آخري سوال دا کوي وای اے بابا تر دې ټولو شانو بل غټ شی سته؟ د پلار په سترګو کې اوښکې رالې سترګو کې اوښکې بچی اوستا وای هغه شی ده وای هغه د تا د پلار ګناهونه دي. وای هغه شی دي هغه د تا د پلار ګناهونه دي. بچی بیا سوال کوي په معصومانه انداز باندې وای اے بابا آیا د تا تر ګناهوم بل غټ شی سته؟ وای بابا وای بچی اوستا وای شی ده وای هغه د الله رحمت ته. وای حالکه د موسی علیه السلام امت ته او دا د پیغمبر امت ته هغه امتی دوه وخت توکړي د الله رحمت یې غټ وګاڼو په ټول امت کې درجه پیدا کړه. اے د پیغمبر امتی تا خدا کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله تو خو د الله د پیغمبر امتی یې کته د شپې راجک سي او الله ته 2 رکعاته تهجد منځ وکې او الله ته دا وایې چې اے پروردگار عالمه د ما د کوچتوب عمر تیر سو نه په غلا خبر وو نه په زنا خبر وو نه په حرامو خبر وو نه په حلالو خبر وو اسې ټول عمر را باندې تیر سو. اے پروردگار عالمه زه بېشکه ګناهګار یم خو د تا رحمت کوم ډېر زیات ده. په تیرو ګناهو توبه وکاږه آینده له ګناهو پرهیز وکړه کډې روانې دي د ما دې په خدای قسم یې. ګوره وای د رحمان ویل بستا هلته په یاد سي د رحمان ویل بستا هلته په یاد سي چې یو دیوال ته د مخ بل ته د شا سي. د دنیا په چارو څومره ښکلی ځوان وې د دنیا په چارو څومره ښکلی ځوان وې اوس یې تورو خاورو ته ورځې ولې حیران یې. شاعر سیائی وای وہ باغ بھی اجڑ گئے جن کے ہزاروں مالی تھے سلطان سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے. د غیب قسم خدای خال لاس روان یې بټۍ بدر چې پاتې مځکې بدر چې پاتې نن خو دې ما یوه بټۍ وای 2 بټۍ مې وای 1 کیله مې وای 2 کیلې مې وای 1 مربع مې وای
हर څه دې پزله کې دا به ټولې پاتې خالی لاس به روان یې بختور هغه انسان دا چې له مرګه مخته د دې مرګ تیاری وکړي الله دې په دې مړي ورحمیږي موږ تاسو ته خدای پاک له دې مرګه مخکې د دې مرګ تیاری په نصیب کړي الله دې ایمان سلامت کړي ژوند په اسلام مرګ له ایمان سره وما علینا الا البلاغ अब आखिरी बयान के लिए मैं दावत खिताब देने चला हूँ ख़तीब बेबदल वाइज़ खुशिलहान हज़रत मौलाना कारी किफ़ायतुल्लाह साहब को कि वो आए और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ और अपने नूरानी बयान से हमारे दिलों को महजूज़ फरमाएँ। जनाब कारी किफ़ायतुल्लाह साहब। ये कारी साहब जो रफ़ीक सफ़र हैं वो 2-4 अशार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कारी साहब का बयान होगा। सारे साथी मोहब्बत नाल बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ गिनो, बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ गिनो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व रसूल। बाजार फनादा भाई हे बाजार फनादा भाई इथों लड़ गए कई तव पारी कई अपने आप बचा कर गए कई खेत लुटा गए सारी हे सौदा दस्त बदस्ती दा नहीं मिलनी रकम उधारी या गाल फकीर दे याद रखे मत मंजो यार विसारी दो दिल की जिंदगी पे न इतना उछल उछल के चल रास्ता ही चलाओ का प्यारे संभल संभल के चल किसे रहना नहीं इस दुनिया ते दुनिया यार पर आई है भावे जिंदगी 900 साल होवे भावे उम्र 1000 साल होवे एक रोज जुदाई जुदाई है किसे रहना नहीं इस दुनिया ते दुनिया यार पर आई है तेरी मेरी क्या हैसियत है नहीं छोड़या मौत नबियानो नहीं छोड़या मौत नबियानो ओ भी रहलत कर गए दुनिया तो ओ भी रहलत कर गए दुनिया तो जंग लई कायनात सजाई है किसे रहना नहीं इस दुनिया ते दुनिया यार पर आई है इस मौत ने कई घर सुंझ कीते बर्बाद हवेलियां कर छड़िया बर्बाद हवेलियां कर छड़िया रहे खाली माड़ियां ते बंगले रहे खाली माड़ियां ते बंगले इंज की ते मौत सफाई किसे रहना नहीं इस दुनिया ते दुनिया यार पर आई है
हूँ आपके सामने खतीब इस्लाम कारी अल कुरान शीर ज़ुबान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह साहब खिताब फरमाना। थोड़ा जहाँ अगर कोई गाल समझ आवे सुभान अल्लाह आख दीता मुहब्बत नाल बाबा ज़िबलन दरूद पाक पढ़ गिनो। दुरूद शरीफ पढ़ने से हज़रात भाई मोहब्बत के साथ आपकी आवाज़ मेरे तक आनी चाहिए।